هغه سره میلمانه او چې کوم نور کلیوال دي ټولو ته خوش آمدید او السلام علیکم. د سلام نه بعد ایچو خبرې کول غواړم ټایم شارټ ته، ولې چې خان صاحب وایي چې جای په جای مصروفیات دي، میټینګز دي، کله څه شی دي کله څه شی. اولنۍ خبره خو دا چې د لکی مروت چې کوم محسنان دي، کوم هیروز دي، هغه سرفهرست سیف الله برادران دي. بله دا خبره چې لکی مروت چې ټوټل 4 سیټان دي، په هغې چې یو NA-27 ده، یو PK-74 ده، یو PK-75 ده، یو PK-76 ده. د دې 4 سیټانو چې موږ چې کومه میډیا ګروپ تجزیه کړې ده، موږ کوم ججینګ ده، کومه اندازه ده، په هغه چې سیف الله برادران ته په اولني ځل موږ مبارکباد وایو چې PK-74 NA-27 او PK-75 دا به سیف الله برادران په حق چې راشي. بله خبره ده چې PK-76 آل شکمن ده، هلته قسم قسم خلک دي یا خبرې اترې دي. نو انشاءالله چې دا 3 سیټونه خو کنفرم دي، کارونه خو الله تعالی کوي. دې نه بعد د لکی مروت تاسو ته پته ده، دنیا په دې ګواه ده، د لکی مروت تاریخ په دې ګواهي ورکوي چې د دې پسمانده علاقو ته، د دې ډګرو ته او دې بیکورډ علاقې ته دې سیف الله برادران، دې زمریانو محترمه بې نظیر بوټو شهیده صاحبه چې هغه نن قبر چې پرته ده، الله تعالی دې ده وبخښي، هغه دلته راوسته او هغه کارونه یې په هغه باندې وکړل چې هغه تاریخ نشي ویرولی، تاریخ پاڼې په هغه ګواه دي. ما په خپله باندې په جلسې چې زه ناست وم چې هلته محترمې صاحبې سره سلیم سیف الله چې کوم سپیچ کوو، هغه سپیچ اوس ماته یاد ده چې هغه اولنۍ خبره د اوبو کړې وه چې مروت کوم تاسو اوبه غواړو که نه غواړو. بار بار دا نارې لګېدې، د دو مور بیبي ناسته وه په هغه ټیم د صوبه سرحد چې کوم نن سبا KPK ورته وایي، د هغه چیف منسټر آفتاب شیرپا و. نو هغه کلمات، هغه خبرې اوس پورې ماته یادي. د دو محترم مامو اسلم خټک صاحب ناست و، دا ټول ویډیو بلکې هلته زه په موقع باندې ناست وم. نو نن د موږ علاقې بدقسمتي دا ده، انفارچونیټلی دا بدبختي ده چې موږ نن یو آؤٹ سړی، یو د پردی ضلع سړی، هغه موږ سکسیډ کو، کامیاب کو، هغه نیشنل اسمبلی ته موږ ولړو، خو هلته هغه څه کوي؟ زنده ثبوت دا ده CPEC لاړی، دا د چا په وجې لاړی؟ نهر تللی ده، دا د چا په وجې تللی ده؟ نور چې کومې منصوبې دي، مطلب ښېګړه خو هلته پرېږده، بلکې بدګړه دا د موږ خلکو خپله احمقي ده، خپله کمعقلتیا ده چې موږ تر اوسه پورې لیډر نه وپېژنده، موږ تر اوسه پورې هانیسټ کس نه وپېژنده، ایماندار موږ نه وپېژنده. خبرې خو ډېرې دي خو خان صاحب مصروفیات زیات دي، دې په وجې زه خبرې شارټ کوم. یوې خبرې ته راځم. بله دا خبره چې اوس موجوده ټیم چې کوم سابق وزیر اعظم و نواز شریف، هغه لکۍ ضلع ته دې زمریانو راوست، دې هیروز راوست. لکۍ چا ضلع کړه؟ الله تعالی ضلع کړې ده، دې برادرانو ضلع کړې ده. بله دا خبره نورنګ ته که تحصیل درجه ده، هغه د دې برادران په وجې ده. نن ټاون تعجزۍ سره دا چا راوسته؟ دا دې زمریانو راوسته. بله دا خبره که تاسو سوچ وکړو، هغه کارونه چې هغه بالکل دماغ نه اوټ خبرې دي. خو بهرحال یو ریکویسټ ته چې موږ ټولو ته پکار دي چې موږ کوالیفاید پرسن وپېژنو، موږ انکوالیفاید پرسن وپېژنو. باقي موږ نه چې مقصد پاره لګیایو چې کوم موږ میډیا ګروپ ته هغه بس سیف الله برادران باندې هسې مستي ده. دا خلک چې په اسمبلی کې ولاړي، نو اسمبلی کښلې ښکاري. دا خلک چې په سټیج ولاړي، ولې چې ایجوکیټډ خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، او دو همیشه دپاره سپیکر سره جنګ کړی ده، دو وزیر اعظم سره جنګ کړی ده، خو د مروت قوم دپاره دو آواز ټیک کړی ده. هغه تاسو ته خپله پته ده چې انور خان کله منسټر و، فیډرل منسټر د پیټرولیم، نو هغه عدالت کیسو تاسو ته پته ده چې جج صاحب ته هغه وویله چې دا مسټیک خو به کړی ده، خو بیا دا مسټیک کوم مروت قوم دپاره. بله دا خبره چې تاسو ته پته ده، خو هغه دو غریبانان ګرم نه دي. ولې چې د لکۍ ضلع چې څومره کسان دي، تاسو ته پته ده چې ټول متحد سلو او د دو خلاف چې کوم ایکشن وکړو. خو موږ ته دا پکار دي چې دې ځل دیوري ته به موږ متحد کېږو او موږ به د دو سپورټ کوو. کارونه، منصوبې، هر شی الله تعالی کوي، خو انسان یوه وسیله ده. او دا داسې نشي کولی چې هر کور ته نوکري ورکوه، هر کور ته چې کومه دي چوکیداري ده یا کلاس 4 دي یا څه شی دي. په ټول عالم، په ټول دنیا باندې یو پروردګار رسېدی شي، هغه باندې انسان نشي رسېدی.
نو زه دا وایم چې اخیره چې بیا ډېره مننه د علاؤالدین خان د انور خان د هغه سره چې کوم میلمانه دي او ډېره شکریه. خو اخیره چې یو شعر ده د انور خان دپاره چې تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پاکستان زندہ باد.